یاد کوم چې څومره ټایم مې راکړ او دلته موږ راغلي الله مو ښه ساته الله مو خوشحاله ساته آباد اوسئ او د داسې انسانانو د داسې خلکو خدمت کول دا په موږ باندې فرض دي چې داسې خلکو موږ خدمت وکړو د دې دپاره موږ راوتي وو او انشاءالله راوتي وو او روان به وو او ځو به د دې مزل به کوو د هر یتیم د هر خوار د هر غریب د هر رنګې سړي سره به انشاءالله شانه په شانه ودرېږو او داسې پښتانه وروڼه چې را سره ولاړ دي نو انشاءالله دا خو دا پېښور ته چې ټول پاکستان ته ورسم به تر کراچۍ پورې به ځان رسوم چې داسې خلک را سره ولاړ دي انشاءالله تا د کراچۍ پورې به ځان رسوم والسلام. السلام علیکم ګرانو مینوالو ټولو ته زړه کوم سلام وړاندې کوم. سلام یو نظم دی عنوان دی پښتون. زه یو پښتون یم، زه به څنګه خپلواکي وکړم، کوم انداز به د دنیا سره سیالي وکړم، څنګه به جوړې کړم ورانې ناړېدلې کوڅې، څنګه به دې کندهار وطن کې خوشحالي وکړم او دنیا زما د مزې ورباندې نور وکړي. دا زه به څنګه د بل کونج نه آزاد شم، لکه دا نور چې څنګه زه هم داسې ژوند تېروم، دا زه به څرنګه خاوند د خپل هېواد شم. بابا لګېدی د ټوپک په مرۍ لاس راکاږي، کوي بچو ته د قلم او د کتاب خبره. ملا حرام لباس کې ناست دی، د منبر د پاسه وایي ولس ته د ګناهو د ثواب خبره. څه ضرورت دی چې زما په وینو لاس ککړ کړي، زه خو د خپل ولس په خپله هم په جار وژنم. اغیار دې دومره قدرې کړي چې شباشۍ راکوي، زه یم چې وروڼه وژنم، خویندې وژنم، پلار وژنم، خپله ګټي او خپله خوري، ما نه یې نه ده غوښتې. بیا هم د روح خولې ته چې ګورم په ما اور بلېږي، که لږ هم څوک د ارتکا په لورې ګام اچت کړي، سم د باران غوندې پرې اورم په ما اور بلېږي او په شنو ریګونو کې لګیا یم کروندې کوم، شاړه صحرا کې د الله نه آب او ګل غواړم. امید مې نشته خو بیا هم په څه امید کې یم، څه دیوانه یم، څه بې ځایه خپل منزل غواړم. ډېره مننه خپلو ټولو درنو ملګرو ته او کتونکو ته د زړه د کومې سلام یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو عمران دیوانه هغه سړی دی چې څومره هم پښتانه دي د هغو لپاره یو ژوندګلو یو اشنا نامه دی. او عمران دیوانه اکثر کله کله په ژوند کې داسې مرحلو کې روکي چې هغه هر سړی بیا په دې باندې مجبور کړي چې هغه انسان عمران لپاره د خفګان سره سره د احساس سره سره عمران په ژوند باندې هم سړی خفه شي چې د عمران د داسې د ژوند لایق نه دی لکه کوم رقم یې تېرېږي. مو اکثر کوشش کړی دی چې عمران ښه ژوند ولري او ښه ژوند د خپلو بچیو دپاره ولري، د خپل کور والا دپاره ولري، د خپلې پښتو دپاره ولري، د خپلې شاعري دپاره ولري. اکثر داسې مرحلې راشي چې عمران بیا د خپل ژوند نه هم تنګ شي او د هغه ژوند بیا د خپل کاله والا دپاره هم ټولو پښتانو دپاره د غم او د بیا د افسوس والا بیا مطلب کوم نظر وړاندې کوي. نو عمران دیوانه دې نه مخکې هم مو دوه درې ځایه علاج ته بوتلی، مو یې بزرګی منصحه ته بوتلی او دې نه بعد بیا مو دلته یو هسپتال کې هم اډمیټ کړی خو ته یقین ولره اول ځل دی که زه عمران خان نه د عمران دیوانه نه ډېر مطمئن یم، صحیح هم یم، د دې صحت لحاظ سره هم